الحمد لله الذي جعل المناظرة طريقا لإظهار الحق والصواب، والصلاة والسلام على من أوتي فصل الخطاب. اما بعد، عزتمند مسلمانانو، تاسو په علم کې وایي چې زمونږه د مناظره د دې د جوړېدو سبب څه شو. د ډېر وخت نه بعد د جمعیت علماء اسلام دغو علماو د علماء دیوبند حقیقي ترجمان جماعتو تاغي پسې به بدزبانی کوله او دارنګي غلطي فتوی په لګولې، او دا په دې زمانہ کې یو تکفیری شکل وو. په هر مسله په وړو مسله باندې بدی د امت تکفیر کو. دارنګي د هغه جماعت چې هغه په دې وخت کې د قران او د حدیثو داسې خدمت کوي چې په دې زمانہ کې داغي مثال نشته. دیو په هغه باندې په وړو خبر د اعتزال فتوی، دارنګي د خوارجو فتوی، دارنګي د ذابه قبر د منکرون تعفیف په لګولې، او دومره سخت سره الفاظ په دې مشران لیکلي دي چې هغه برداشت کېدل هم نه. چې کله ما مطالعه شروع کړ چې دا څنګه خبره ده چې په وړو خبره ده تکفیر کوي د مسلمانانو، او په وړو خبره ده مسلمانانو ته چې داسې نسبت کوي. چې کله ما مطالعه وکړه زه په دې نتیجه ورسېدم چې جمعیت علماء اسلام په سلف او خلف کې هیڅ څوک نه دی معاف کړی، تر دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم شان مطابق چې کومه ګستاخی کوي. زه په فخر سره دا خبره کوم چې داسې ګستاخی ابو جهل نه وکړي، داسې موسی علیه السلام ته فرعون داسې الفاظ نه استعمال کړي لکه دې زموږ انبیاء ته کوم استعمال کړي. بیا چې ما مطالعه وکړه صحابه بارک چې کوم توهین کړل او برای راست صحابه ته کافر دی ولې ما ته د افضل پتو دي سي لري صحابه ته سره کافر وای. بیا چې ما مطالعه وکړه د علماء دیوبند داسې یو عالم نشته چې هغه جمعیت علماء اسلام موافق کړي، په هغه باندې خامخا په ځای کې د کفر فتوا لګولي. نو ما چې کله دا خبره میډیا ته راوړه چې لکه د دې ماته د 20 مدرسې فتوا چې هغه سنډي چې په 20 مدرسو په تابع فتوا راغله، ستغه ماته یو د دیوبند عالم وخه چې هغه ته مسلمان ویله تاسو صحابه باندې کفر فتوا لګوله، تاسو چې دا درنګ انبیاء او توهین کوي، نو تاسو چې دا تاسو فتوا ما بارک سي سیت لري. ما دا دا میډیا ته راوړه چې جمعیت علماء اسلام د تکفیریان دي، هغه باندې خبرې څه کسانو سره وشوي، خود مفتي په طرف بیا زمانو واغستې شو. ما دا غي جواب وکړو، نو الحمدلله نن موږ هغه میدان ته راغلو. زه دا پېښ کوم چې موږ دا خبره کوو چې دا تکفیریان دي، زه دا غي باره کې به ان شاء الله دا به ثابتو. موږ دا پېښ کوو پنهج د قضیه موجبی جزئیه ساجی بیا بیتیه شرطیه منفصلی دائمی مطلقه کې پېښ کوو. و زه دا وایم چې په مختصر انداز کې مفتی صاحب بعض عبارت د جمعیت علماء اسلام داسې چې دا غینه توهین د انبیاء، تکفیر او تفسیق او تذلیل او توهین د صحابه، او دارنګه تکفیر او تذلیل د علماء دیوبند، او دارنګه د ختم نبوت نه انکار لازمیږي. تاسو په هر چوک کې دا نارو وایي چې د ختم نبوت منکر کافر دی. زمون ثابتوم چې جمعیت علماء اسلام د ختم نبوت نه منکر دي، او د ابو جهل د نبوت چې دی د ابو جهل د نبوت دی قائل دي، د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دی منکر دي. ان شاء الله دا به په هند مناظره کې ثابتوم. ما بخبل داوا باندې چې کومه حوالی راوړي دي زه په هغه باندې اولنۍ مسله پېښ کوم. دا زما سره د مشر کتاب دی تسکین الاسقیا، دا محمود عالم صدر کالو کتاب دی، په دې باندې تقریرات علماء شته دي کې د لیکلي دي چې جسد د معراج کم شی او مسلمانانو وخت کې دی دا چې توهین د ابو جهل نه وکړي. او د معراج کم شی د انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو جسد انصری سره، خو د انبیاء په جسد مثالی سره او په جسد انصری سره دا غي د پېښ کوي وی اجساد اصلی تھی یا اجساد مثالی تھے. بے جواب کے لیے لیکن یہ دوسرا قول ہماری شریعت پر فٹ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ فوٹو کاپیاں پیچھے کھڑے ہو تو کوئی ان کو جماعت نہیں کرا سکتا. 10 ٹیلی ویژن پیچھے رکھو ان میں کچھ شکل آ رہے ہو، کیا ان کو کوئی جماعت کرا سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اجسادی مثالیں تھے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی پیچھے فوٹو کاپیاں رکھ کر جماعت کرا لے تاکہ معراج کی رات جو جماعت کرا گے اس کی نقل ہو جائے. دیو چې خلک کم خلک وای چې د معراج د انبیاء د نبی صلی الله علیه وسلم په شاته ولاړو په بیت المقدس کې دا په جسدي مثالی سره، نو دې د ځان نشاته فوټو کاپیانه کړي، ټلویزیون د ځان نشاته کړي، وی سی آر د ځان نشاته کړي، او په دې کې د شکلونه راځي شکل په ټي وي کې د کوم خلکو بیا هغه امامتي کوي چې د انبیاء سنت پیدا کړي. مفتی سے وجد انبیاء سنت ادا کیږي. مطلب دا دی کسو کوئی چې انبیاء په اصل مثالو سره راغلو نو دا به ټلویزیونی، دا به وی سی آر، دا به فوټو کاپی، او انبیاء بارکه داسې لفظ ول دا توهین ده. زبر شیخ صبا خان صدر د کتاب ان شاء الله خیمه او هغه وی توهین د انبیاء دا خالص کفر ده. په دې په ځای خدای طلاقی دا غل پاز لازم خپل ټیم بیا خیم. دا ساده مشر کتاب د قبر کې زندگی محمد تونسی سے دلی کی په صفحه نمبر 105 کې
چې څنګه نور انبیا چې دي هغه په جسد عنصری ته یو دغه شانتی نبی علیہ السلام په جسد عنصری سره نور انبیا لہذا بقى تمام انبیا کرام دي ان دونوں کی طرح جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے تھے دا نور انبیا په جسد عنصری سره راغلي په جسد مثالی سره راغلي دا زما سره مفتی سي ماده وکیل مفتی سي متوجه شه دا زما سره احقاق الحق ده په دې کې لیکلي دي نو هغه موږ هم دي اجساد عنصری سره یو طرف ته اجساد عنصری په قبرونو کې پراته او بل طرف ته ارواح سره بیت المقدس سره راغلو په بیت المقدس څنګه راغلو په جسد عنصری سره او دارنګ شي ده پاج قبرونو کې هم په جسد عنصری سره سو پراته دبل کتاب مالک تسکینس کې بیا واپس راځي دې کې بیا لیکلي دي پیر قبر لکه د اجګند یاس ګمن کتاب ده په دې کې لیکلي دي د ډاکټر خالد محمود په حواله سره چې هغه د بریلی سره مناظره وا بریلی ته نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے دو ته جواب کوي جب رسول الله مکه مکرمه میں تھے تو مدینہ منوره میں نہ تھے او جب معراج کے رات اسمانوں پر تھے تو زمین پر نہ تھے په بل صفحه 203 ځوانو کې لیکلي چې په یو وخت کې نبی علیہ السلام په دوه ځګونو کې نشي کېده دا کده د حاضر ناظر ده پوښوي نو دغه مشر دوی په یو وخت کې په ځوانه کې ساده مشایخ کتابونو په دوش پیش کوم چې هغه په وخت کې په ځوانو ځګونو کې نشي کېده موږ په دې باندې حواله پیش کوم دا بل مدل کې تر دې دا مولوی دا زما سره البصائر ده د حمد الله جان داګه بابا په دې کې د لیکلي وكذلك رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء في ليله الاسراء في السماوات الصحيح انه راى الارواح في مثال اجسام مع ورودهم انه احيانا في قبور يصلون ولا سبب فلتم جوه دا وی چې دا کوم مسجد انبیاء شو انبیاء په جسد مثالی سره راغلو جسد عنصری په قبرونو کې دا مشهور دی چې جسد عنصری قول دی او مثالی قول دی وکړو نو دا ټلویزیون شو فوټوکاپیان شوه وی سی آر شو متاسو مسلمانانو اوري انبیاء ته ټلویزیون ویل وی سی آر ول دا کفر یو څه بنئ کله دا خبره صحیح کله دا خبره صحیح جسد مثالی عمر مکتسب نو دی بیا دا مشهور دی ټلویزیون ته وی سی آر ته پیغمبر وای نو د خدمت نمود عقیده دین لاره او وی سی آر ته ټلویزیون ته پیغمبر ویل دا کفر دی کله دا ختم صلاح اخلي نو د بنځ باندې د بیا ټي وی ته دغه چې پیغمبر ته دا مشهور دی ټي وی ته او وی سی آر ته پیغمبر وای دا خبره صحیح غني نو د پیغمبر ته ټي وی وی سی آر وای دا ځوان توهین دی دا زما سره د ډاکټر منظور منگل سر کتاب ہے تحفۃ المناظر په دې کې لیکي وہاں پر انبیاء صلی الله علیه وسلم کے ارواح کو لا گیا او نبی صلی الله علیه وسلم نے امامت کی انبیاء لچ امامت شو پر روز رشو احقاق الحق کے په پنځه ځای لیکلي چې روح بغیر د جسد نه نشي پاتې کېږي به جسد مثالی ولا به جسد انصری دلته دا زما سره حیات الاموات سره مشر ده حیات الاموات کی استعمال مشر لیکلي مفتی ما توقع توجہ کا مناظرہ کے ال دخل تیرے کے علماء عالم رحم اللہ نے بدل مثالی کا قول بعض مواقع پر ضرور کیا مگر وہاں جہاں جسد انصری کا موجود ہونا محال تھا مثلا معراج کے موقع پر ال تجسد مثالی چھڑے د جسد انصری په اسمان بیت المقدس کې چې کوم امامت بیت المقدس کې هغه محال او دغه مشهد وي تلو بیت المقدس ته تلو او دا وی انت محال وانت ممکن نو دته ممکن او هغه ممکن دا څنګه عقیده ده دلته به لیکلي دي مخ کې چې مخکې به لیکلي چې انبیاء چې دي چې معراج کې مثلا معراج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اور آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور مسجد اقصی میں انہیں نماز بھی پڑھائے چونکہ ان کے جسد انصری قبر میں مدفون تھے مسجد اقصی کے لکھے میں متشی ہوا وہ دا اجسا چیزی مثالی اسے جسد انصری قبروں کے مدفون ہو جمہور علماء احمد یہی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس یا آسمانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی مثالی ابدان مبارکت ہے دو مثالی ابدان ہو جسد انصری قبروں کو اگر مسجد اقصی تطلل چیزی اگر ممکن و ممتسب ہو دا زماثر علامہ ابن قیم کتاب الروح دوی حاضر رؤد انما لارواحهم دون اجسادهم ولا اجساد بلا قطعا دغه د حیات الامات متوالی لیکلی دی عبارت میں پیش کو دا زماثر رحمت کائنات ته دا صفحہ نمبر 329 دوی یعنی اگر وجود مثالوں کو شرعاً معتبر نہ سمجھے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر مشاہدات شب معراج ملاقات انبیاء کرام ودرتو میں باطل شی جو کہ تحریر معنوی بن جاتے ہیں دو میں جسدی مثالی شرح مفتی سے وہ ماذا توجہ کا زستا توجہ وړ خاطر په خپل ټنګ کې وګورئ کنه ها صحیح ده ما ته حق ده ما خبر اورا دا مش زه خبرې کومه ته باغی ته دغه کتاب باندې وګورئ صحیح ده مبتدی دا مشر دی وی وجود مثالی سره شی وو وجود مثالی سره شی وو کله دې انکار وو ته تحریم معنوي دي جوړ شي ابل ودا ټلویزیون وو
مفتی دا زما سره آپ کے مسائل لے چې دا حاج النبی مسئلہ کے انتظر سے کافر ہوئی لیدے ہوئے خلاصہ ہے کہ جن ارواح کو مرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیے جاتے ہیں وہ اگر باذن اللہ کہیں آتی جاتے ہیں تو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. مثلا لیلۃ المعراج میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ان حضرت وسلم کے قدام میں نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں جمع ہونا دو انبیاء پر جسدی مثالی تو بیت المقدس تھا. اب وہ جسو کا انبیاء پر جسدی مثالی تو دا ٹیلی ویژن دا په سټیټي دا په سیاري او پاګه کې شکلونه نچا راځي په ټي وي کې شکلونه د خو خلک راځي اکثر په کې بدو راځي. دلته زما سره امام اهل سنت صاحب په باندې سرپرست خان صاحب در صاحب د لیکلي او د واقع لیکلي په اخر کې بان ارواحهم تشکل بصور اجسادهم عمدة القاری فتح الباری امت نو علماء دغه باور لیکلي دا زما سره نشو تیب دی دا اسه پایته نشو د علماء دیوبند عالم اغلی کلی روک دو قیلی کلی چیر دا خو جنبی السلام پاسمانون کی چکم ملاقات سے یا بیت المقدس کے وردی جواب دو قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے تھے اور دوسری مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا یعنی غیر جسد انصری سے جس کو سوپیا جس بھی مثالی کہتے ہیں دیوانی دا میراج پر جسد مثالی سرشیو نزد آنے وسط پوس کو مفتی سے ستاد مشر وی که جسدی مثالی قول دیو کو وی زمن په شریعت کې دا نشته دومره دیوبندیان او ستا مشران پیش کړل دا هغه په شریعت کې دا قول وو هغه وی د حدیثونه ثابت دي او استاد د مشر په شریعت کې نشته نو پته ولګه ستا شریعت جدا او د علماء دیوبند شریعت جدا ستا شریعت جدا او د بل مشر دی جدا بل لا چې کله خبره صحیح شي او دا خبره غلطه شي نو دا دایم چې د بیا هغه بیا ټیوګان ته بیا وې هغه ټیوګان ته سیار وې کله خبره صحیح شي نو بیا د پیغمبر ته ټیوګان دوانو کو ورته ایک بار موحدین په اړه پیش کوما بلکہ ہمارے نزدیک تو ایسے قول و فعل پر بھی کافر کہا جا سکتا ہے جو موجب توہین و استخفاف نبی ہو ویل تمام پنځ باندې خو دې خبر سره کافر ہوتے ویل شي چې موجب توہین او استخفاف نبی وی بیا رسول سلام پر سب شتم یا افضل سلام کے توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے جو اس کے اوپر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے مفتی سے شک پکې نه کہے دے یہ چاہتے کہ شک کو معمولی توہین و تنقیص او د دین غلط توہین و تنقیص پسې چې پیغمبر دې سره ټی ہوئے یا د خبر صحیح شي یا جو ټی وی ته پیغمبر ہوئے یا پیغمبر ته وسیار ویل یا چې وسیار ته پیغمبر ویل دا کو پر دے دا ستاره کور شهادت عبارات اکابر عبارات اکابر دا ما سره میں کتاب ہے اس کی بصارت معلوم ہوا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ربی کو گالی دینا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب و جوئی کرنا یا توہین و تنقیص کرنا خالص کفر ہے جس چیز کے بھی اس پر حرام ہوتا ہے وہ مفتی سے خالص کفر ہے معمولی توہین دے کو سلوز ہے بیا پدی صفحہ کے لیے 32 33 کے پدی کے لیے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنے والا کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کی وہی اس پر جاری ہے اور امت کی ندیس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا دیو قتل کی گی اور جو شخص جس کی کفر و عذاب میں شکر کرے تب شکل کرے وہ بھی کافر ہے سلوز ہے وہی مفتی زمان ستان مطالبہ داشوا فقبل ٹانا کہ مفتی زمان خبر اور تطبیق پتہ لگی زمان مطالبہ ستان دادا دا مشر دوی وی کسو وی جسدی مثالی دا بس زر شی پجا دا بیت المقدس کې امامتی نبی صلی الله علیه انبیاء ولا چې کړي انبیاء په جسدی مثالی راغلي وی دا و ټي وی وترل پکار دي دا ته وی سیار په پکار ځان نشاته ټي وی کې دي وی سیار دي کې امامتی ولا کوي چې دا سنت انبیاء ادا کی او دا نور علما وی دا په ځای سره شو په جسدی مثالی سره شو نو کله خبره صحیح شي دا خبره نه هغه ټي ته پیغمبران وی سیار دي پیغمبران وی او کته د خبره صحیح نشي کدی نور دا صحیح شي نو بیا دا پیغمبر ته ټی وی وسیار وی دوانو کې چې کومه کې داخله دا د کفر دا د چې د توهین دا او دا سره مشروع چې دا خالص کفر او شرک ده دې کې هیڅ شک نشته مفتی زبستان مطالبه کوم د دې خبر جواب راکړي څنګه ما داوا درکړی و په داوا باندې ما ته تفریح وکړه زما ته داوا چې هغه داوی به ته جواب داوا راکړه موږ یو لیکل دا شی تاسو باندې مفتی غلام پرې خپل دې نه مانده مقرر کړو لیکل دا شی ما داوا درکړه ته به دې الفاظ جو دا ورغله ته ته ختمه بہت منکری تو علماء دیوبند ته کافر وي صحابه ته کافر وي ته چې د دې امت علماء ته کافر وای تاسو تکفیریان یې اوس کتب دا جواب کې چې مونږ نه وایو زبین ته دفاع کوي زمونږ مناظره ستا په عبارت وا کدا هغه غاړه تا جواب دا ونه کړه اب ستا شکست متصور کیږي چې څنګه لیکل شوی الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې دا چې نن زمونږ او د بلال مولوی صاحب په بینس کې مناظره روان ده بلال پنځبيري صاحب اول نمبر خو التا بلال مولوی صاحب زما په نوم باندې یو پوسټ لګول او چیلنج کړو چې زه مفتی ندیم صاحب چاته یار کو مناظره ته 50000 روپۍ انعام نن زما مناظره کې ناس یم زما اولنۍ مطالبه دار چې 50000 روپۍ قانونا اصولا جمع کی به که زما خو ورسته به ورته جمع کوم ان شاء الله تاسو ماشاءالله مو خیر ده دویم نمبر
داغه نه پس بلال مولوی سے پکار دا و چې خپل کوم داوی ما سره لیکلی و شرایطو کې اصول دا و چې چوټ کې تکفیر یو شرعي امر دی او د فقهاو د اصول پر انا کې به تکفیر کول شي پکار دار چې اق اصول تر غلې وي هغه اصول سو د دې عبارت نه د لازميږي هغه دا یو عبارت چې د پیش کړه وي پکار چې بدی کې توهین خودلې وي پکار چې بدی کې کفر خودلې وي دا خو لازم المذهب هم نه فقها لازم المذهب تم کفر نه وي او دې ظالم دی یو عبارت کم عبارت چې پیش کړه دین کفر وخیر هغه پر بل عبارت ملوي که په دې طریقې تکفیر کیږي استابنس بند ټول نو صحابه کرام نعوذ بالله کافران دي زه ان شاء الله زغیو مثال درسته پیش کما دویم نمبر دی حضرت سے داولی کله جمعیت علماء ولا کافران دي دا کوم عبارت چې پیش لپاره کې یو جمعیت علماء ولا نشته پدې کې یو کس دا ګور درې جمعیت علماء دستور دی جمعیت علماء ولا سوق دي بلال مولوی سے پختارو غونی واوره او زه مفتی غلام پری صاحب د زیول نه مطالبه کوم آینده کله جمعیت علماء ولا کتاب پیش کړي مفتی محمود رحم الله پیش کا د مولانا طور رحمان سے پیش کا د مولانا فضل الرحمن سے پیش کا د حاجی جلیل جان سے پیش کا د عبد الله جان سے پیش کړي جمعیت علماء ولا راوخله دا ته وان دي کمزه او دب دي کمزه کوي تا دا ولي کله جمعیت والا کافران دي دا تا چې مولانا مینو کولو سے پیش کو در خدا نه اهل سنت سره تعلق ساتو او در جمعیت علماء دستور دی وګوره صفحه نمبر 8 او 9 کې لیکي جمعیت علماء والا سوق دی ول شرائط نمبر 1 جماعتی نظم و نسب کی پابندی اور پروگرام کو کامیاب بنانے کا عہد کرے نمبر 2 پارے میں رکنیت پر کرے نمبر 3 وہ کسی دوسری سیاسی یا مذہبی جماعت کا رکن نہ ہو مولانا کولو سے خدا میں اہل سنت رکن دے دا جماعت یو ذمہ دار دے کتاب در مولانا کولو سے رحم الله وې چې حواله درته پیش کما شیخ سرفراز خان صدر صاحب رحمه جمعیت علماء اسلام والا نو تا چې څوم علامه ربی خادم اوسه جمعیت علماء اسلام والا نو تا چې څوک پیش لپاره کې یوم جمعیت علماء والا نشته تر اشاره جمعیت علماء اسلام والا دی یو کس عبارت پیش کړه ان شاء الله زه باغ رسم جوابات ورته کوم یو دویم او دا زموږ اصولي تور راځم په دې مثالي باندې بحث کوم البته رسوک چې ته پیش کې دا جمعیت علماء والا نه قانونا په دې باندې جواب نه جوړي تر اشاره جمعیت علماء اسلام والا تکفیر کې جمعیت علماء اسلام والا دی یو کس ذمہ دار سے عبارت پیش کړي ان شاء الله زه ورته جواب درکوم مخکې بزم دویم نمبر بلال مولوی صاحب د زمار په ترمنه جواب دا ودرول دا په جمعیت علماء والا باندې تهمت او الزام دی جمعیت علماء اسلام والا د دینه بری دي البته بلال پنځبری صاحب چې په کوم اصول او طریقې سره د جمعیت والا تکفیر کوي نو د بلال پنځبری په دغه اصول سره د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین احناف علماء دیوبند او خصوصا د تمام پنځبریانو تکفیر لازمیږي او د بلال پنځبری په دغه اصول سره پنځبریان یقیني طور کافران مشرکان بدعتيان او مرتدین ګرځي اذن الله او زه بیا وضاحت کوم زه پنځبریانو ته کافر نه وایم البته زمونږ د علماء دیوبند کما فتوا دا چې پنځبریان گمراه دي زپاغي نه نم قائد البته بلال مولوی صاحب چې کوم اصول وځ کړی دي پاغي باندې جمعیت علماء ولا تکفیر کوي په دې اصول د ټول اول صحابه کافران کیږي په دې اصول د ټول اول احناف کافران کیږي په دې اصول باندې ټول اول علماء دیوبند کافر کیږي او ثانیاً په دې سره د شیخ طاهر صاحب نو واخلا تر بلال پنځبری سي پوری دا ټول مرتدین کافران مشرکان ګرځي زه بیا وایم زه ورته کافران نه زه ورته گمراهان البته دې چې کوم تکفیری اصول کې خو د پاک اصول سره ان شاء الله زه ثابتوم په موارده کې چې په دغه اصول سره یو پنځبری دي نه بچ کیږي دویم نمبر دی وای جمعیت والا بد زمانی کول د امت تکفیر به کوم چیلنج ورکوم د جمعیت علماء والا یو کتاب دغه سوچت کی چاغید اشاعت توحید ته کافران ویلی یو چې وی جمعیت والا دویم نمبر تاسو په خپل باندې زبر ته غنی حواله پیش کوم چې تاسو علماء دیوبند نو نه غستی کافرانه مرته ویلی دي یو دویم نمبر نو دغه خالص الزام ولګو دویم دی جمعیت والا ګستاخی کول ابو جهل نزیات خو یعنی کوم تکفیری جبه چې ورسره ان شاء الله کم از کم د اشاعت توحید ولا مبارک بر خلکو دا غلط پېنی ختم شي چې دا خارجيان او تکفیریان دي دا جبه ټول خلک په ویډیو باندې اوري ان شاء الله دا غیر پر سپیشل پکار د زبته من چیلنج ورکوم چیلنج د جمعیت علماء دی یو کس عبارت چت کې بغي توهین او خیر د ختم نبوت نه انکار او خیر دا خو جدا خبره چې په دې ملک کې ختم نبوت د پر قرباني سو کور کې د قاریان په خلاف کار چا کوي تر اوسه پورې تاسو ورته مذهبي اجارهداري ویلا تاسو ورته دې ته کاروبار ول نن شیخ طیب سے پاسې کې د ختم نبوت په نوم باندې هغه پروګرام کوي ولی هغه کاروبار پر دم شو چې جب دک دا جبه خبره شوله درم دا جبه دا په دې ملک کې قاضیان کافر اقلیت ګرځول شوی دي دا مفکر اسلام مفتی محمود رجب علماء اسلام برکت ده چې شیعه کافر کولاو نشي ولا قاضیانی ته وې دا رجب علماء برکت ده ستا په دې کې 1% څه قسم خدمت نشته ستا په کې کردار نشته درم نمبر دې مخ کیږي
مخکې وایي جمعیت العلماء والا فتوی لګولې زه به درته چې یو عبارت وښایي ګوره اصول دار عبارت پیش کو په دې کې د ختم نبوت نه انکار بل کتاب مړه لګا غیر لپاره ته خو دا دوه عبارت یو ذکر هغه نه کفر راوځي په دې طریقې سره صحابه نو زغل استابن اس کافریږي سلورم نمبر د مخکې زه جمعیت باز عبارت پیش کوم عبارت اول نمبر زو وضاحت وکم دا په دې زما باندې د جوابات نشته زما په ځواب باندې ذکر جمعیت العلماء والا عبارت پیش کړي جوابات درکمه تا چې څو پیش نه جمعیت العلماء والا نه دي دویم نمبر د غلط بیانی څه کوي اصولی تور وایم ويره جسدي مثالی ګوره مولوی صاحب زمون اکابر استاد صورت کړی په جسدي مثالی کې زمون د اکابر علماء دیوبند رد نه کړي ځکه علماء دیوبند جسدي مثالی څه ته د تفسیر عثماني د علامه شبیر احمد عثماني صفحہ نمبر 368 سے دے ہوئی جمهور اهل شرع جس کو روح کہتے وہ صوفیہ کے نزدیک بدنی مثالی ہے اگر صوفیہ کرام چې روح ته بدنی مثالی وي تاسو بل پیران جسدي مثالی څه ته دا وره دغه کې د اوستاره مکوا داستانی د حق به سبا نمبر 554 دا دوی ته اس بارے میں صحیح مسئلہ کے عالم برزخ میں انوا کو نون سری بدنوں کی ہم شکل و ماسل مشو کافور کی مثالی اجسامات کی جاتے پنځبریان وای د مشو کافور جنتی خدي نه جسدي مثالی جوړ شوی او دا پنځبریان دومره ګستاخان دي چې هغه جسدي مثالی چې هغه پیغمبر کړي د خدمت نبوت تاسو منکر یې او د الکو جسدي انصاری چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک والی په بشکل پنځبریان در سره نبی دی ودی وجګورا په دغه جسدي مثالی ته مستقل جسم کې علماء دیوبند چې هغه مثالی مستقل جسم نه ویلي هغه روح ته جسدي مثالی وي دویم نمبر هغه د روح د جسم سره تعلق نه تر سره جسدي عنصري نظر انداز کړي دي دریم نمبر دغه روح چې دی دا جسدي عنصري تابع کې تا جسدي عنصري د نبوت نه سره انکار کړي تر سره هغه نبی تسلیمه تر سره هغه انسان له تسلیمه نو بیا د جسدي مثالی ونه ښه حیا او شرم خو در بغشته نه عبارت راخلی یورپ پلان کې پټ سټیټ او دا هغه عبارت د تا په او د په ټول عبارتو کې راشي کوي هغه د دیو تکبیر کوي د دیو عقیده جوړای د علماء دیوبند جوړای لکه جسدي مثالی کې مې مثال درته خو دیو دویم نمبر سره اعظم دا د تکبیر کوم اصول لغا کماتا اول نمبر په دې طریقې سره یو عبارت راخله بل سره ملاوه دا پرېږدو اول نمبر ما تر صحابه کرام رضی الله عنهم دا ګور عائشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي ترمذی شریف دی تاسو ته چې کوئی نبی من حدثكم ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا تاسو ته چې کوئی نبی سم ولاړ باندې واړه بول کړي دا نبی رسول دروغ وي تصدیق نه کوي المؤمنین فرمای دا ګور بل صحابي د بلال کو اصول سره ګور بخاری جلد 162 میں دی وی حذیفه رضی الله عنه نبی علیہ السلام بال قائم ولاړ باندې ور حذیفه رضی الله عنه اصول سره کافر شو د عبارت ملاو خارجي دویم نمبر دبل مثال واخلا دا صحیح مسلم دی جلد 128 ام المؤمنین فرمای ثلاث من تکلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريا چا چې دریونه یو خبره وکړه په الله دې لوی دروغ جوړه قلت ما هن قالت من زعم ان محمدا راى ربه چا چې دا خبره وکړه چې نبی رسول الله په خپل سترګو الله لیدل د الله لوی دروغ جوړه او دا څوک دی دا در منصور صفحه نمبر عبد الله بن عباس رضی فرمای انس رضی فرمای راى محمد ربه محمد خپل رب پسر بستر باندې لیدل ابن عباس فرمای دغه څنګه صحابه کرام د نقل کوي بسنت سره د بلال پنځ باندې د صحابه په نبی له سره په الله باندې دروغ جوړه او په الله باندې دروغ جوړول کفر دی د پنځ باندې ټول نو صحابه کرام کافر په دې اصول سره چې تاسو دوه عبارت ملاو ان شاء الله د پنځپیرانو 500 عبارت درته رسته پیش کو دا کتاب الکبائر دی وی په الله باندې دروغ جوړول پر رسول الله باندې دا کفر دی ستاسو باندې ول صحابه کرام کافرانو سره جنت العلماء ولا مخ کې په دې ذکر صحابه د کفرینانو کې ضرورت زو ګورم دا تعرضات په صحابه کې پیش کول شمه چې یو عبارت را په بل په امت کې خوارج هم در شکار نو کړي چې دوه عبارت یو ځکه او دغه نه د کفر راو بس نه تیزره وبس په امت کې په پنځپیرانو کې دا مشاهده اورنۍ ځل خارق کړي چې مخامخ ناشتي تکفیر کې بل سره چا تکبیر اول صاحب دویم زمخ کې زم ولې چې د ګورستا په داو کې سړي کې ستاره داو لګاوره ماته در لګلی اندر وای د دینه کفر لازمیږي د دینه کفر لازمي لازم المذهب ليس بمذهب لازم المذهب د مذهب سره نه په دې وجه فقهاء اصول له تکفیر نه چانه کیږي الان کې ټول دا ولا فتاوا محمودیه علماء دیوبند مخ کې فقهاء پیش کوم 319 د لزوم کفر کا حاصل تو یہ کہ آدمی کوئی ایسا عقیدہ رکھے ایسا عمل اختیار کرے ایسا بات کہ جس سے کفر لازم مذهب دا لزوم کفر حاصل دار چې سړی دا سی عقیدہ اختیار کیا دا سی عمل اختیار کی جداغه نه کفر لازمیږي لیکن جب اس سے کہا جائے کہ یہ کفر لازم آ گیا تو اس کفر کو تسلیم نہیں اگر تو اس طرح عقیدے میں دا کفر لازم ہے عبارت نہ دا تسلیم نہیں کی تو جمعیت العلماء والا تو ہوا جمعیت العلماء والا نے اچھا عبارت زیادہ پیش ہوا اور تو ہوا اس طرح دی عبارت میں اخذ میرے بہت انکار نہیں ہے ریزر دیتا ہے نہیں دیوی دا کفر نه دی او د طرف تماسر لیکل د فقهاء په اصول باندې په تکفیر دا والا شامی
صفحه نمبر 134 دی وی لان لازم المذهب ليس بمذهب په دې سره کفر نه لازميږي د مذهب نه جوړيږي دا مولوی صاحب زما سره فتاوا ابن تیمیه شیخ الاسلام صفحه نمبر 96 دی وی ان مذهب الانسان ليس بمذهب له دی وی لازم المذهب دا مذهب نه په دې سره چا تکفیر نه کی دا واخله مرقات د مولا علی کاری مولا صفحه نمبر 306 لان الاصح ان لازم المذهب ليس بلازم دی په دې سره تکفیر بچا نه کیږي تاسو فقها اصول لیکلي پکار دار چې نن تر فقها اصول ویره په دې ذریعہ سره تکفیر کړي نن دی هغه ټول حرب کړل هغه ځنه دی رنګ له تختیری دا کثیره النونیه د ابن قیم رحمه الله صفحه نمبر 263 ولذلك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهب بلا برهان دی لازم المذهب دا مذهب نه په دې سره چې تکفیر کې امت د فقها دا اصول نه پنځګرانو خوارج دا اصول خوارج په قبرونو کې دوی ته حیرانی چې دا زمونږ ته خاموش شو ته خاموش ته مې سبب یاره دته به ویلو ته ولې خبرې کې مفتی غلام فرید صاحب د اصول مطابق دا سړی وګاسخه مفتی غلام فرید خلک چوپ شه خاموش ته چوپ شه ما مناظر خبرې کو مفتی صاحب اصول مطابق دا سړی وګاسخه نه ټیم به ودرې دا سړی وګاسه مخکې به خبره چلو کوم افضل التراجم باقاعده باغي وصیت کو جمعیت العلماء سره تعلق ساتي شاپور شیخ کتاب پېښ کوم عنایت الله شاه ګوراتي په جمعیت العلماء کې ستګن پنځبریان ولین چې بیا په جمعیت العلماء کې هغه کافر دي کنه ستا په نسبت یو دویم نمبر زموږ کیزم په دغه اصول سره د پنځبریانو تکفیر تا ته خیمه چې ستا سترګې لګي رڼا شي معارضه کې تا ته وسو عبارت پېښ کوم مثال په تور د مخ کیزو مرشد د ټول اول راځم پنځبریان چې دي تقریبا 500 نه زیات دلایل په معارضه کې پېښ کولای شم د ټولو اول دا زما سره د پنځبریانو کتاب دی نه په سمای انبیاء او امت دا توسل راغلي پنځبریانو کتابونه وایي توسل ذریعہ د شرک دا خاموش کا تاسو یو کتاب موبایل ولا به ختم کړئ دغه مونږ په اعتراض د ټیم ختم ابو تکفیران جوړیږي یاره دا څه شو حکومت د بری دی ونی دې څه خبره شوله ته چوپ شو یاره د خبره وکړې کنه دې موبایل بند کړو یاره په نن خبره باندې دا زما سره د پنځبریانو کتاب د نبی سمای انبیاء او امت صفحه نمبر 523 کې دی لیکي دوی توسل شرک دی هغه توسل ذریعہ د شرک دا جو لوگ مر چکے لوگ کی دعا میں وسیلہ بنایا یا تو کفر اور شرک یا کفر اور شرک پھیلنے کا ذریعہ ہے دا واقعہ نشر التیب صفحہ نمبر 242 معرف القرآن نے مفتی شبی سے اگوی پدے باندې علماء دیوبند اتفاق دے چون کہ اس توسل پر کسی صحابی سے نکیر منقول نے اس لیے اس میں اجماع کے معنی آ گئی صحابہ کرام اجماع د پنځبریانو په نسبت ټول صحابه کرام رضی الله عنهم کافران شو دوی عبارت علماء یې ذکر کړل چې پنځبریانو په مذهب نه لیکن لازم المذهب ليس المذهب هغه د عبارت دی چې ټول نو د ټول پنځبریانو کفر بل تختار شو نمبر 2 دویم نمبر وزداد پنځبریانو تکفیر کو د صحابه کرام او صحابه تکفیر چې کیسو بخبل هغه بخبل کافران دي لہذا پنځبریان اشاعت التوحید بلال نو اخله تر شیخ طاهر پر ټول کافران دي د اصول سره زما په اصولونه دویم نمبر مرشد دا دویم نمبر زم ادم علیہ الصلوۃ والسلام توسل کړو د اله سنن صفحه نمبر 501 دا دوی هو وسیلتنا وسیلت ابینا ادم علیہ السلام دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله نیسو او زمون نکاح ادم علیہ السلام په وسیله نیولې ستاسو کتاب ولوي توسل شرک اوس ګور تاسو باندې ادم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک تاسو باندې علامه زبر عثماني علماء دیوبند مشرکان جو څوک چې ادم علیہ الصلوۃ والسلام ته مشرک وي د مسلمان کېږي شي قطعا نشي کېږي د پنځبریانو باندې ادم علیہ السلام مشرک د بلال په اصول سره د پنځبریانو باندې هغه علماء دیوبند کافران شو مخکې د معارضه پېښ کوم سترګې بری زلانا کوم ان شاء الله